بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। دی جمعه کې به د اولاد مبارک یو څو خبرې نورې کړو. یو خدا یاد ساتي د اولاد د ذهني صلاحیتونو خیال ساتل، فطری صلاحیتونو خیال ساتل پکار دي. یو ماشوم باندې پوهیږي چې ډیر لوی ذهین ماشوم دی، هغه تعلیم کولی شي، قرآن په زیات ویلی شي، هغه رنګې پې ووایه. یو ماشوم متوسط ذهن والی، درمیانه ذهن والی، په هغې باندې به بوج د هغې مطابق اچي. یو داسې ماشوم وي چې ذهن بالکل غبي وي، نو هغې باندې به د هغې مطابق بوج اچوئ. داسې به نه کوو چې یو غبي ماشوم یې ورته وایي چې هله دا به خامخا دومره به یادې او دا داسې به کې او دا انګلیش به وې او دا میتس به وې، دا قرآن به دیزي نه دیزي پورې یادې نه، لږ لږ ورته وایه. ولې د ده سره د فطري صلاحیتونو مطابق به چلیږي. دا هم زموږ په معاشره کې ډېر زیات کمی دی. موږ ټول بچي په یو تله کې واچو، نو بیا هغې باندې موږ دومره خرچه وکړو، پېښور ماډل کې کېنو او په یو سکولونو کې کېنو، بیا هغه بچې سبا له خرکار وي. ولې مو تا د هغې د فطري صلاحیتونو خیال نه ساتلی، د خپل زبردستي زما ستا چې کوم دی دا پیوي باقي د هغې خیال نه ساتي. بل دا یو خبره یاد ساتئ چې ماشوم ته به د لوبو دپاره هم ټایم ورکړي. اسلام دا فطري دین دی، فطري د انسان د فطرت مطابق دا دین تیار شوی دی. دا عین هی د انسان فطرت مطابق دی. لکه اسلام کې تیراندازي دا یوه د جهاد دپاره به کوله یو پروګرام به کېده، هغه هم جایز ده. تیراکي ورته وایي، لامبا دا هم جایز ده. دغه رنګې ډېر شیزونه دي، دا لوبې چې څومره دي دا ټول جایز دي. خو خیال به ساتي چې د شریعت حدود درنه پې اخوا نه شي. نو اسلام کې د ماشوم د دې کیل کود خیال ساتل هم پکاري، د لوبو خیال ساتل پکاري، او دی ته به خیال کوي ډېر زیات. لکه نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله، عبیدالله، کثیر ابن عباس رضی الله تعالی عنهم، دا چې کله دا ماشومانو دا به هغه ځای کې ودرو او خپله به هغه ځای کې رسول الله مبارک کېناست او دې ماشومانو ته ویل تاسو کې به چې څوک ماته پیله راورسېده هغه له به زه انعام ورکړم. دې سره د ماشوم عقل تیزي. یو خو ګوره ماشوم به داسې هم نه کوي چې مطلب چوکه د کور نه لرې کړه څومره ورانې کوي. یو داسې ده چې هسې بېڅه ماشوم لوبې کوي او ته پرې راباندې کوي او سمیټه کې، دا هم د شریعت مطابق نه ده. لکه نبی علیه الصلاة والسلام په یو ځای کې روانو، حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما لوبې کولې. نبی علیه السلام ورپسې منډې که، هغوی پسې منډې که، دا ورپسې و او لږ ټایم پسې راونیولو، غاړه ترې ته وکړه. دا اوس ګوره دا لوبې دي. نو په اسلام کې د ماشوم د لوبو خیال ساتل هم پکاري. د هغې بعضې ورانۍ هغه ته به هم چې کوم دی ډېر سپک نظر باندې نه ګوري. ولې چې کوم ماشوم لوبې کوي د ده ذهن بیا ډېر فراخه ذهن، د ده عقل ډېر بیا تیز. او بل ماشوم ته به د پیله نه د کار مار او د اسلام د دې ترغیبات به ورکړي. ورته به وایي چې ګوله نبي علیه الصلاة والسلام هم پلانکې کار کولو، صحابه هم دا کولو، آدم علیه السلام هم کار کولو. د کار ترغیب ورکول بچو ته. موږ بچي پرېږدو، هغه ټایم زموږ ګټه ښیي. موږ بچي له هېڅ ترغیب نه ورکوو، پرېښي. سبا چې مو تا را پرېوځو نو بیا بچي باندې چک لګو، بیا بچي له وایو چې ته څه کې دا خرچه به چلې. دا د شریعت مطابق کار نه دی. بچي له به د ښه کار ترغیب ورکې چې بچی دا کار دی، دا کار دی، دا تعلیم دی، سبا به درنه دا جوړېږي، دا علم دی، سبا به درنه عالم جوړېږي. دا ترغیبات ورکول. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اکرموا اولادکم. دا خبره یاد ساتي، رسول الله مبارک فرمایي خپل بچو ته عزت ورکړئ.
خپل بچو ته عزت ورکړي چې ته عزت ورکړي تا ته به عزت ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچو ته څنګه عزت ورکولو؟ یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې ملاستو یا ناستو، فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ السلام د کور سره دوه کوره خوا کورو، نو دا به 2 ورځې پس پلار کر راتله خامخا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله دا کور ته را داخل شو، کملاستو وبدرېدو، کناس به مو وبدرېدو، ورته واورئ ښه وبدرېدو، او صرف به ودرېدلو نه عزیزان، یو څو قدمه به واغسته ګیټ مخې ته به ورغی او د لاس نه به فاطمه ونیوله او لاس به ورته خپل. دې ته پلاران وایي ما تا خو چې ګیټ کې ماشو څه کې دا څه کې دا اوس څنګه معاشره ته موږ روان، لاس نه به ورته موچې واغ، صرف موچې نه، رسول الله مبارک به پیل هغه کېنو بیا به خپله کېناست. اوس اولاد ته عزت ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډیر مصروفه سړی په دې دنیا کې بلو، څومره مصروف سړی و په دین کارونو کې، خو هغې به اولاد ته ټیم ورکولو، اولاد ته به عزت ورکولو. یو وارې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ ورته پوس یې وکړو چې څه شو زما هغه وران بچي حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما یادو، وی هغه یې ورته را پیدا کې فاطمې بیبي. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې شو، دا خپې داسې کړه، ملا یې مکمل اواره کړه، ښه چا د دواړو جهانو سردار موت ادا نه کوو، دا لاسونه داسې کړه، خپې داسې شو، داسې اوار شو ورته مکمله. ملا یې ورته سیده کړه، حسن او حسین ته وایي زما په ملا باندې راوخېږي، او داسې په کور کې هغه داسې تاوېدو، دا ماشومان یې تاوول. سبحان الله. بیا هغه اولاد ته وګوره څنګه اولاد وی. بیا چې کله دا دواړه کوشو، فاطمې بیبي ته وی ته راشه، دومره مینه به د خپل د اولاد سره کول. بیا به ورته اخره کې ویل چې ستاسو سورلۍ څنګه سورلۍ وه، تپوس به یې ترې کول. عزیزانو اولاد ته محبت ورکوي، چې کله ته اولاد ته محبت ورکړي نو بیا د هغې نه محبت واخله.